کہ اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سو کو حفاظت کو نو آغا اللہ آغا طاقت سر اسم موجود دے آغا پاور سر موجود دے دا قرآن دا یو آیات دا برکتا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اور یخشا او داس یخشا سلامتی والا جوڑ شا کدی اور تا بلچا وردنگل آغا بے سوزولو ابراہیم علیہ السلام پا آغا اور کی زمائی عزت مندو آغی اللہ حفاظتو نو انشاءاللہ عزم بکو چی دا دی قرآن تلاوت شروع پا کورون کی با تلاوت شروع کو انشاءاللہ خیرون برکتون اگو ربیا سار ابتدا دا سحر موننا چاچی دا سحر مونزو کو زمائی عزت مندو وی دا سر ورطول ورز دا رحمان جنڈوی دا رحمان جنڈا دا دی مقابلی تا چی سوک رازی اللہ بے نیست او نابود کئی او چاچی دا سحر مونز انک للو نو دا سر طول ورز زمائی عزت مندو دا شیطان تورا جنڈوی ور سر بس غرزیگی را غرزیگی غرزیگی را غرزیگی ہر رقم نقصان دا دمخی ترازی وجہ صدا ابتدائی غلط شوی بی بسم اللہ را پاسی دلے دے نو چرا پاسو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور نو دا چکلا دا معشوم دی پیادت کو زان دی پیادت کو او زما استاد دی بدن نیو پر روح پرواز شو نو اغم مرشو کنا اغم مرشو اغم ادشو دا خوبم زما عزت مندو مرگ دے دا مرگ رور دے اللہ پاکم سنگ ختمی سنگم سملی تیارا را خورکی شپر راولی چی شپر راشی معشومانم سملی زنانم سملی نارینم سملی اس اللہ تا فل اجازت تے چی صدر سرکی بیم سار را پاسی نو خلق وی الحمدللہ الذی احیانا بازی چی کم دے را پام نسی دا سیدھا کنا دا مرد دے کنا دا قیامت دے کنا چی سو کودا شو بس پا دا قیامت شو اس پا کم حال کی موتا ادشو زنا دے او کا ادشوی شخص دے اس کو ادشوی منز دے ندے کڑے ادشوی دا غریبانانو یتیمانانو حق دے لاندے کڑے دے ادشوی یا چکم دے نور قتل دے او کو ظلم دے کڑے ادشوی بے توبی ادشوی او سار سترگی دے پا قبر کے اغڑی دے اللہ اکبر تباہی منظر ببی بیا نو انشاءاللہ سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم نیت بکو انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی را کڑی دا زندگی لوی نعمت تے لوی غنیمت تے نو دا دین فائدہ واخلو ہمیشہ دا پارا خوشحالی دی نعمتون دی بیا بزما محترم اللہ پاک جنتیانو ترا مخامخ شیو اعلان بکی اے جنتیانو فیقولو حل رضیتم تاسو راضی مانا جنتین بوئی یا اللہ ولی راضی نیو فیقولونا ما لنا لا نرضا وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك یا اللہ منگ باندې سچل شوی دی چې منگ تا ناراضی نه یو تا خو منگ له هر هغه سراکه چې زمنګ نه دی مخکې بل چاله نه ورکړي جنتونه دی نعمتونه دی حوری غلمان دی د الله دیدار دی د پیغمبر علیه السلام زما محترمو د چهری دیدار دی د هغې د مبارک خلی سورت یاسین تلاوت اللہ پاک با اعلان کی زما دا بندگان دو دنیا نستڑی ستومان راغلی دی نن بورتا چکم دے جشن مناوم نن بددید پارا خکولی خکولی زمائی عزت مندو آوازونا خکولی خکولی نعمتونا خکولی خکولی گیت چاچ پا دنیا کی دا زنا نزان بچ کو قسم پر رب العالمین اللہ رب العزت فرمائی وزوجناہم بحور عین پا جنت کی بددی انسان نکاح دا حر سرو کما دا سسرا دا حر سرب والا نکاح کم چاچی پا دنیا کی دا زنا نزان بچ کو پا دنیا کی دا شراب نزان بچ کو اللہ رب العزت فرمائی وسقاہم ربہم شرابا طہورا دا جنت شراب پہ اس کما ہاں اللہ جل جلالہ فرمائی دبا نظری نزان چا بچ کو زما محترم پا جنت کے وہ اخپل دیدار ورلور کما اللہ رب العزت فرمائی پا دنیا کی دا سونے اچولنا چازان بچ کو دا سڑو دا پارا سونے استعمال اول بالکل جائز ندی حرام دی زان بچ کرلو اللہ پاک فرمائی یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ دا جنت زما عزت مندو دا سروزرو کڑیب ورطا ورواچا ولیشی ہاں پا دنیا کی دا اللہ دا ناراض گئی نیزان بچ کو پا جنت کی با اللہ خپل رضا ورکی او دا اللہ رضا زما محترم و اغا دا ہر سنہ بہتر او اعلیٰ شے دیں چی پا دنیا کی کل با اللہ خفشو ناراض بشو آگی پسی بروست پریشانے و غمو نراغو اللہ پاک بورتا فرمائی پا جنت کے اے جنتیانو ننزتاسو نا دا سی راضی شما بے بزن ناراض نشما
بیا به زه ناراضه نشم. نن د دې مختصرې زندګۍ دپاره موږ او تاسو لوی آخرت ځان له تباه و برباد. نن د 100 روپو دپاره لوی آخرت هم تباه کو. الله هم خفه کړی دی، الله رسول هم خفه کړی دی. دا خېټه زما عزتمندو دا جهنم دی، دا کوی دی، دا نه ډکېږي. دې ته ووایه کورې شه، کله په ځان سخته تېره کا. پوه شو که کله ناکله په بچو باندې کومه تلکاری اخرى په ښځه باندې کومه تلکاری اخرى، خپله کومه تلکاری اخرى، خوا کې ګاونډیانو کرولیږه. دا نه چې زما عزتمندو دې تالو ته راورسې. نو ها خپلو بیبیانو سره خوش مزاجي، خوش اخلاقی، زما عزتمندو په مینه په حکمت بصیرت سره هغه مونځ طرف ته هغه په مونځ باندې راړول. ما تاسو ته اول نمبر کې دا ټکې وکړو چې خلکو به ډمانې راوستلې او د هغې نه د سړي لوریانې جوړې کړلې. موږ کورونو ته د سړي لوریانې راغلي دي او زما عزتمندو ورځ ته ورځ خرابېږي. داسې ښځې چې هغه د تربیت یافته د کور نه لاړه هلته د خواښې او د سخر کور، داسې کور زما عزتمندو چې اور لمبه وه، چام پکې مونځ نه پیژندو، چام د قرآن تلاوت ټوله بالمازی وه. دا جنۍ چې کور ته راغه سخر د پاره م الله ته جړه شروع کا، خواښې د پاره م الله ته جړه شروع کا. دغه شان په انګیندو باندې زما عزتمندو ټولو باندې کوشش محنت شروع کو. هغه کور کې یو بهار راغی، هغه کور کې یو زما عزتمندو خوشحالي راغه. سار سورت یاسین ویلې کېږي، په ایمان وایې په دې کور کې به چېرته فاقه راشي. خو ستاسو کور ته لاړ شئ که نه، ورته وایې موږ خو د پیسو ګټلو دپاره ځانونه چې کوم دی خوله وباسو، ځانونه دومره تکلیف کې کوو. آیا تاسو زنانه په کورونو کې سورت یاسین سار کې ویلی دی؟ تاسو سار مونځ کړی دی؟ تاسو د پردې اهتمام کوئ؟ تاسو قرآن څومره لوستلی دی نن ورځ کې؟ تاسو ذکر اذکار څومره وکړو نن ورځ کې؟ تاسو سکنه سکانه څومره وکړه؟ د اودس فرایض، د غسل فرایض، د مونځ واجبات فرایض چا زده کړي دي؟ څوک ته خبر دي؟ نو ما خو تاسو ویلی چې زما 5-6 کاله وشو په دې جومات کې. نن تاریخه پورې کم سړی ماله داسې وښایي چې هغه راغلی ما نه د دې خبرې تپوس کړي چې یاره قاري صاحب دا سار مونځ څه ټایم روا کېږي او څه ټایم قضا کېږي. کورونو کې زنانه په ایمان وې دې نه خبرې دي؟ الا ماشاءالله خبرې دي. هسې ووایه کور ته چې لاړ شي تپوس دې وکړي سار مونځ څه ټایم قضا کېږي، څه ټایم روا کېږي. نو تاسو ته څه پته ده هغې څه ټایم یې کوي څه ټایم یې نه کوي؟ قسم دې بیړم غرقه ده، تباهي ده زما عزتمندو. پیسې ګټه که نه، اصل برکت دی. په کور کې برکت راوستل پکار دی او دا برکت به د څه د وجې راځي چې کله په دې کور کې د سهار مونځ شروع شو، کله په دې کور کې د سورت یاسین اهتمام شروع شو. من قرأ یاسین قضیت حوائجه فی صدر النهار. زما محترمو حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چې په کم کور کې د سورت یاسین اهتمام کیږي الله پاک به په دې کور کې چرتم چې کم دی فاقه نه راولي، د ټولې ورځې ضرورتونه به الله د خپلو خزانو نه پوره کوي. زمنګ او تاسو حاجت روا څوک دی؟ مشکل کشا څوک دی؟ خالق څوک دی؟ مالک څوک دی؟ زناورو ته خوراک څوک ورکوي؟ اوبو کې میانو ته خوراک څوک ورکوي؟ هوا کې چرند پرند له خوراک څوک ورکوي؟ زما عزتمندو بني اسرائیلو ته 40 کاله بغیر د محنت خوراک چا ورکو؟ نن د یو تروړې دپاره پلار پریشانه، مور پریشانه، خاوند پریشانه، ښځه پریشانه، بچې پریشانه. څه چل به کېږي جی؟ لن تاسو وکته هغه مناظر هم وکته چې زمونږ خویندې میندې زما عزتمندو د نارینهو د پردو سړو سره مکس هغه وړو باندې ورچپټه کېدلې او هغه وړو بورېګانې به یې اخیستلې. څومره ضلالت رزق پسې او د رزق واده چا کړې ده؟ الله کړې ده. په الله قسم هغه لوی الله پیژندلی په دې زنانو باندې الله وپیژنه. عبدالله درخواستي رحمت الله علیه لوی مدرسه چلی، لوی مدرسه، او زما عزتمندو وړه ختم شو. مدرسو سره خو دومره خلک تعاون هم نه کوي. پوه شوې؟ هر سړي خپلې خېټې او خپله ښځه او خپل کور او خپل نن چا نه مدرسې دپاره چانده وغواړه ځان له دې کار وکړو. الا ماشاءالله ډېر کم خلک دي هغه خپل مال د الله په دین باندې قربانوي. نو هغه څوکیدار ورله راغی حضرت وړه ختم شوي دي، هغه کم باورچی دی وی حضرت وړه ختم شوي دي، وی زه الله به بندوبست وکړي. په دې کې زما عزتمندو وزیر خارجه راغی، وزیر خارجه عبدالله درخواستي رحمت الله علیه سره ملاقات وکړو. ملاقات نه پس خبرې اترې کېدې، دا باورچی زر زر تلو راتلو حضرت وړه ختم شوي. او چې دا به اوس دی وزیر خارجه ته وایي لوی سړی دی که نه، دې ته به وایي او د ده چې کوم دی د وړو میلونه دي نو یو ډک ګاډی به راولي. ګورئ ښه
زما محترمو بار بار تلې راتلې تلو راتلو ته وی حضرت وړه ختم شوی دي نو زه سو کوم چې وړه ختم شوی زه الله به بندوبست کی کړ پېښ وی مخلوق ته ویم مخامخ ورته وی مخلوق ته ویم کستا ذهن دا منی چې زه مخلوق ته ویم بس بیا صحیح ده خالق وی ما نه غواړه ففروا الى الله وانتم الفقراء صدر فقیر وزیر اعظم فقیر تاسو کرنل فقیر دا چې کم خلق تاسو ته په نظر راځي چې دا مالدار دی دا اسم نه دی دین نه کیږي الله نه کیږي دل مال چا ور کړی دی دل عزت چا ور کړی دی دل روزي څوک ور کوي دا چا پیدا کړی او موت چا پیدا کړی نو زما محترم عبد الله درخواستي رحمت الله علیه هغه وزیر خارجه رخصت کړو د وړو مړو سی ورته ونویل هغه وزیر خارجي د شپې خوب وکړو په خوب کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شو الله رسول مبارک ورته فرمایي چې زما ملمانه په فلانکې مدرسه کې وږي پراته دي نهر پراته دي او فورا لاړ شه د هغې بندوبست وکړه زما محترم سار پاسېدلو سره سره زما عزتمندو وختي وختي لوی گاڑی د وړو نه ډک کړی دی او دلته مدرسې ته راوست مدرسې ته راوستو او دروازې ووهله څه چل دی یاره چې دا وړه مې راوړي دي هغه باورچي راوغوښتو وګور څوک چې د الله نه غواړي نو د مخلوق په مقابله کې به شرمنده کېږي نه چاته دې ویلې مخلوق ته دې ویلې هغې انکار وکړو خو بس خوله دې ضایع شوه که خلق سوی ویاسې مړه ویاسې به انکار وکړي نو هغه ترې نه انکار وکړو وجه څه نه زما محترمو موږ د الله در پرېښودی دی نو انشاءالله د الله در به رانیسو ټیک ده که نه انشاءالله ای الله ته وجاړه یا الله یا الله یا الله نن زما محترم مخلوق ته جاړو یا الله په کور کې یا الله زنانه نهر دي یا الله یا الله وړو تروړه په دومره ده او زما دا حساب دی یا الله زه خو دیاړي مارې ما ته 100 روپۍ باندې بیا الله زه الله ته وجاړه په تنهایی کې زما عزتمندو په کریکو کریکو الله ته وجاړه قسم پر رب العالمین ستا الله اوري ستا جړه الله اوري ستا فریاد الله اوري الله هغه ذات دی په تور شپه کې په تور کاڼي باندې تور میږي روان وي د هغې د زړه نه الله خبر دی د هغې په خپو سره کومې لارې جوړېږي هغه لارې الله ته معلومې دي هغه ذات دی فاینما تولوا فثم وجه الله आगे देखो अल्लाह पीछे देखो अल्लाह दाएं देखो अल्लाह बाएं देखो अल्लाह ऊपर देखो अल्लाह नीचे देखो अल्लाह समंदरों में देखो तो अल्लाह हवाओं में देखो तो अल्लाह आसमानों में देखो तो अल्लाह आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह बारिश में देखो तो अल्लाह बारिश के कतरों में देखो तो अल्लाह जंगलों में देखो तो अल्लाह जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह इन जानवरों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह समंदरों में देखो तो अल्लाह समंदर की मछलियों में देखो तो अल्लाह इन मछलियों के ज़बानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह सब्बह लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द आगा ज़ात ते ज़मा इज़्ज़तमंदो मंग औ ताउस ता हर टाइम मुंतज़िर वी व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद द शारग न मौता ता ज़्याद नज़दीक अल्लाह खफकीगी چې کله یو بندا بل بندا نه چې کم دی سوال کوي یاره ماله دومره سراکه غریبي الله ته ولې نه وی الله په حضور کې زما عزتمند خپل فریاد او خپل چې کم دی جړه فریاد بیان کا خزه کېنوه بچي کېنوه ته یې لاسونه اوچت کړي دا طریقه ده هغه ماشومان وړي چاچی الله ته اوچتې کړي یا الله موږ وږي یو یا الله موږ وږي یو هغه خزه دی الله ته یا الله موږ وږي یو پېښ ټول په امین وای ته دعا کوه په امین وای بیا وګوره چې الله څنګه بندوبست کوي نو ان شاء الله اهتمام وکړو زما محترمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غریبي تیره کړې ده لوی لوی صحابه براتله یا رسول الله الله ته جړه فریاد وکړي چې الله خو د سمال درکې مونږ ډېر غریبانه مونږ سره خو هیڅ هم نشته پدې نقش او نگار کی کامیابی نشتا مال کی کامیابی نشتا گاڑو کی کامیابی نشتا په بنگلو کی کامیابی نشتا چین سکون راحت الا بذکر الله تطمئن القلوب وشکا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخیټو پسې کم د کانی تړلی وکړ فاطمه رضی الله تعالی عنها کورته تشریف راوړو نو فاطمه دروازې کولاولو کې لګ لیټ شو فاطمه ولی دروازه دې ډیره لیټ کولاو او یا رسول الله خېټه کې مې دومره سنو چې د هغې په طاقت را پاسېدلی ها الله پاک په
په یو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره هغه غرونم د سرو زرو کول هغه نه غوښتل او چې زما یو ټیم وی او بل ټیم د الله نه غواړم موږ الله نه غواړو الله پیژنوم نه الله څوک دی هغه الله زما عزتمندو لوی لوی اسمانونه پیدا کړي ښکلې سترګې را کړي نو ان شاء الله په کور کې دا ماحولونه جوړ کو چې کلم ستا کار نه روانېږي لږه صدقه وکړه صدقه په چا وکړه بهترین صدقه په خپله ښځه په خپلو بچو باندې پوه شئ که نه ځان نه بخیل مه جوړوه دا بخل به چې کوم دی تا هلاکت طرف ته بوځي تباهۍ طرف ته بوځي بخل مه کوئ 100-200 روپۍ زما عزتمندو د جب نه وباسه په هغې باندې چې کوم دی یو ښه شی راوړه کباب راوړه میان راواخله دغه شان چرګ راواخله کور ته راوړه کور والا لیور کا به پوخ کي اپ یې وخوره هغې نه پس دعا وکړي لاسونه اوچت یو 100-200 روپۍ ولګوه بیا وګوره لوی لوی زما عزتمندو بلاګانې الصدقه ترد البلا یو زنانه په ځنګل کې روانه ده ماشوم ورسره غېږه کې دی شر مخ راغې هغه زما عزتمندو د غېږې نیوله ماشوم چپټکو ویې تښتولو په هغه زنانه دومره بې انتهایي خفه شوله لږه شان روټۍ ورسره ووږې وه نو چې एकदम دومره لوی خفګان په چا باندې راشي نو زما عزتمندو د هغې معده بنده شي داسې ده که نه ده هغه روټۍ یو فقیر روان و هغې له یې ورکوي بس دا وال چې هغه روټۍ څنګه ورکړه چې ویې کتل قسم بالله هغه شرمخ په خوله کې هغه بچی نیولی دی واپس یې هغه زنانه له راوړو ژوندی صحیح سالم په صدقې سره لوی لوی بلاګانې الله رفع دفع کوي نو صدقه به کوو انشاءالله ٹھیک ده کنه الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه